کور د دکیو زما والد صاحب یو زمیدار سړی و محترم مسلمانانو الف باتا سبق هغه نو ویلې د اخیری عمر کې وسره مونږ الف باتا شروع کړیو خو چې جیم ته به ورسو نو بیا به نیر شو زه د هغه جټ او د انپړ زمیدار پلار زوی یما خو یو خبره وا زمونږ والد صاحب علم نو کړي تعلیم نو کړي مونږ چې واړو چې ته پټی ته به مو چې یوړه کنه ترماس چانک به مو کې خو د هغې لاندې بس د غنم بوټي راله نو مونږ ته به غوسه وکړه چې دا خو ستاسو دا خو د نیمې پټی دی نو چا تا چې دلته 2 غنم د چانک لاندې راوسته د دې به مونږ سره آخرت کې څه کېږي بیا دا خو زموږ خپل ذاتي پټی نه دی دا خو د شریکې دی نو ذهن کې دا خبره د ورکوټواري نه ناسته وه چې دا خو څه الهامي خبرې دي نو زه د هغه زمیدار زوی یمه خو د دې علماو د نیکانو د هغې د محنتونو په برکت سره خصوصا سکال چې کوم زما شیخ زمونږ نه جدا شو شیخ غفران الله صاحب رحمه الله قسم په الله زه برملا ویما چې دا ماته عزت دا د مولانا غفران الله صاحب رحمت الله علیه د وجې نه دی که هغه دې ساوډیر ته نوې راغلی مدرسې نوې کولو کړې زه خپلې والدین نوې لیږلې ضرور نوې بوتلې نو محترمو ما به اوچته تماکو به مې کرله او که ګوډ به مې کو کرمبې به را سره لاس کې وه نن دلته زه د عزت په ځای باندې ناست یم زما هغه استاد بیا دلته مولانا ګل محمد صاحب غم وفات شوی مولانا نور البصر صاحب دا د دې علماء کرامو هغه محنتونه وه چې مونږ ته لاس کې قرآن راکه بیا مونږ لړو پنځپیر کې مو قرآن زده که زه غفران الله صاحب پنځپیر ته لیږلی ما عمران الله صاحب یې په ړومبي کال لیږلی بې ورپسې کال باندې مونږه ملګرو ته ذهن تیار که چې دا قرآن ګورې هلته په پنځپیر کې زده کېږي که نه تاسو هلته کې لاړ شئ نو زه خو دا احسان او دا زه خپلو بچو ته م ویمه چې ګورې مونږ به یو یا به نه یو ځکه ډېر عمر تیر شو لږ به پاتې غفران الله صاحب د هغې د خاندان د هغې قدرداني به کوې په مونږ باندې لوی احسان دی زمونږ کورونو ته دا رڼا دا د هغې د وجې نه د استادانو د وجې نه راغلې ده دا قرآن کریم چې ما زده کړی